ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی زما د کور دروازه اوړه بوله نو کور کې سکنون لور مې راووته حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها وی ابو جهل ترنه تپوس کوي څه شپلار دی وی زه خو ته نیم خبر غوسه کې ورته وی ابو جهل ډیر روب والا بندو د مکی سردار نو روب بینو او خلک ترنه ډیر یریدل وی څه شپلار دی او څه شو محمد وی نیم ته خبر نو د ابو جهل خو مضبوطه سپیړه وه نو د حضرت اسمه د مخلې را خلاصه کړه نو هغه دومره مضبوطه تتوړه وه چې دا مخې وله په یوه تتوړه باندې اوشلو نو دا د ابو جهل په مخ لاړې اوس جلال ویم د ماشومې او د جینۍ جلال ویم وی څه شو پلار دی چې دا سپیړه اوسه کله وینه ترېنه وبهېده نو ما وی هغه د ابوبکر وینه وه هغه د ابوبکر وینه وه وی اسما ورته وی قسم دی چې راته پته ده اوس خو مې درته نه وي زما د درب په ذات قسم وي چې راته پته ده خو که د دې سر نه ته تېرم شې زما د بدن نه ټوله وینه م وباسې زما د بدن نه غوښه م پرې کړې زما دا بدن ټوکړې ټوکړې م کړې زما د بدن د خولې نه دا ژبه م پرې کړې خو قسم بالله که درته وښایم قسم بالله که درته وښایم نه ښیم درته هغې دا خو ټول بس ما وی هغه عاشقانو د جناب محمد رسول الله چې نبی علیه السلام یې 3 شپې 3 ورځې مې تېرې کړې عبدالرحمن ابن ابي بکر دا د ابوبکر زوی و ټوله ورځ به په مکه کې خبرې واورېدې رابغې نبی علیه السلام مبارک ته به یې خبرې کولې چې دا د میټینګونو دغه کې چې 3 شپې 3 ورځې مسلسل برابر شوې نبی علیه السلام مبارک راووته د غار نه په سفر شو چې سفر یې دومره تیر کې لږه فاصله وواله نو دوی سره چې کومه توخه او سامانو د پیاده مزل چې و 450-500 کیلومتر لار د محترمو د مکې نه مدینې ته نو په دې منځ کې به یو جومپړی د ام معبد الخداعیه رضی الله تعالی عنها دا یو صحابیه وه اول کافر و بیا وروستو صحابیه شوه ام معبد دا کمزورې بیبي وه دا داسې ښځه وه چې سیرت لیکي وي چې د دې نه به ستر نه کېده دومره بوډۍ وه خو دې دغلته یو خیمه غوندې جوړه کړې وه چې ابه په هوټل باندې نومېده نو چې د مکې نه به څوک تله مدینې ته نو لار کې به توخه ختمه شوه دې به ورسره بدلوله او چې د مدینې نه به مکې ته راتله نو دې به ورسره سامان بدلو نو نبي اسلام ابوبکر ته وګوره څوک شته وایي د الله رسول څه نه ښکاري لږ رڼا راته ښکاري نو ابوبکر صدیق او د نبی اسلام مبارک یو غلام عامر ابن فهیره یو ورسره لار ښودونکی عبدالله ابن اریق اللیثي باندې نومېږي دې لاړه دا څلور ابوبکر صدیق نبی اسلام مبارک عامر ابن فهیره او عبدالله ابن اریق اللیثي دې څلور ننوتل په یو جومپړی باندې چې ویې کتل یوه ابۍ ناسته ده د ابۍ وایي چې ومې کتل نو زما په دې جومپړی کې ناشنا غوندې خوشبو